الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين قال الله تعالى في مقام آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما ډېر قابل قدر په دین مینو ډېر غیرتمند مسلمانانو حاضرینو سامعینو الله رب العزت په انسان باندې بشبها انعامات کړی دي الله رب العزت دته داسې بدن ورکړی دی چې د بدن هر یو اندام اغزان له یو نعمت دی او د هغې ډېر لوی کار دی د انسان په بدن کې نو محترمو دا درې قسمه نعمتونه الله رب العزت خاص ذکر کړي دي بیا الله فرمای الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین الله فرمای ما دلا جب درکړی دا او دو شونډې مې درکړي دي د انسان جبه دا یو لوی نعمت دی او دا قرنګي د جبې باندې دی سویل غواړي نو دی ویلی شي خدا आवाज د پاره د حروف سمولو د پاره الله رب د شونډې پیدا کړې دي چې جبه یې او شونډې نه نو بیا انسان صحیح आवाज نشي رایستلی نو محترم دا یو ځان له نعمت دی چې څومره نعمت لوی دی د عمرې د دې پال پریزم زیات دی مونږ تاسو تیر دو جمعو باندې په دو موضوعګانو باندې بیان اورېدلې دی چې یو د غیبت متعلق او بل د چغل خورې متعلق کہ انسان سوچو کہ دا دوانا گناہونا دا جبی دا وجہ نکیگی
د قرنګ محترمو د دې جبې د حفاظت مونږ او تاسو ته جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث مبارکو کې او الله رب العزت د قرآن مجید په آیاتونو په ذریعہ باندې موتا د جبې د حفاظت ډیر لوی تلقین فرمایلی دی او الله فرمای ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید موتا د دا یاد دهانی را کوي چې مسلمان انسان ته په دې جبه باندې سوې نو تا سره فرشتي مقرر دي دغه فرشتي دا ستا دا وینا لیکي ته چې کومه وینا کې دا لیکي دا به د قیامت په ورځ باندې متعلق به الله ته جواب ورکړي نو دی وجنه چې په جبه باندې خې خبرې کې خلی کل دل کوي د قرآن تلاوت کو د الله صفاتونه دی بیانول د ذکر دی کو نیک خبرې کولی امر بالمعروف دی کو نهی عن المنکر دی کو دا فرشتي لګیا دی او لیکي موتا دی خبره د لک شان دی سوچ کو دا فرشتي نه دی فرشتي کرام کاتبین وته ویل کیږي یو په خیو غناسته ده یو په غسو غباندې ناسته ده په خیو چې کوم فرشته ناسته ده لګیا د نه کې لیکي په غسو کوم نه فرشته ناسته ده دا گناهونه لیکي محترم دا الله حبیب جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای څوک چې خاموش پاتې شو دی کامیاب شو کامیابی دا په خاموشه کې ده کم سړی چې روایتو کې راځي وی کم کس چې ډېرې خبرې کوي دی به ډېرې غلطې خبرې کوي من کثرا کلامه کثر غلطه څوک چې ډېرې خبرې کوي دی به ډېرې خطاګانې کوي موتا اکثر ګورو دا کم کس چې ډېرې خبرې کوي اکثر دروغ وی لګي ځکه هرې خبرې کې خو رښتیا یي نه د ځانه کیسې جوړوي به د ځانه به لطیفه جوړوي د ځانه به ستا د خبرې پسې به خبره جوړوي نو دې وجې نه خاموشي دا ډېر لوی عبادت دی او فرمایي روایتو کې راځي وایي دا د نفلي عبادت نه خاموشي بهتر ده خاموشی دومره بهتر عمل دی دا ځان له عبادت دی او په عبادت کې مزه له ملاویږي چې کله انسان جب خاموش شي کنټرول کی طالب د عبادت مزه تا ملاویږي ما تا نن د عبادت مزه ځکه نه ملاویږي دومره غیبت مکړي دومره چغلې مکړي دي دومره دروغ وایو چې دا عبادت مزه مونږه ختم کړي ده محترمو خاموشي ډیر لوی نعمت دی الله دې ما تاسو ته را نصیب کی چې جب خاموشي په حفاظت کی وی چا جب په حفاظت کړه د تبه د جنت ضمانت ملاویږي بخاری شریف کی حدیث مبارک دی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي چې چا مالا د دو سيزونو ضمانت راکو د دو خبرو ضمانت راک یو د جامع پمینس کی او ټوټه ده یو د خپو پمینس کی او ټوټه ده د دو اندامونو حفاظت ذمہواری راکړه چې زه به دا غلط نه استعمالوم جواب غلط نه استعمالوم شهوت په غلط نه استعمالوم د خپل عزت په خیال ساتم د خپل جبه په خیال ساتم پدې به ګناه خبر نه کوم د ګناه کار بنه کوم الله حبیب فرمای وی داغه د پاره زما طرف ضمانت د جنت ته داخلوم زی جنت ضمانتی ما محترم څومره لوی عمل دی الله رب دې موږ تاسو ته د جبه د حفاظت توفیق را نصیب کړي محترم جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته
یو پیرا یو بانډچی راغی عربي راغی فرمایي وته چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علمني عملا يدخلني الجنه ما ته داسې عمل وښایه چې ما زه په جنت ته داخل شم دا الله حبیب ته ارشاد فرمایي غلام آزاد کا غلام آزاد کا او داسې یو کس ته چې داغه د پیو ضرورت ته وته داغه له ساروي والا چیلې والا سګړه والا د خپل وس مطابق چې غریبانو ته د دې پیو ضرورت پوره کیږي دارنګ فرمای کدا نشي کولی د رشتہ دارانو سره هغه رشتہ دار چې هغه تاسو تعلق ختمي دا هغه سره تعلق وساته په وړو خبرو باندې د مازنن دا وی دراته دا وی رشتہ داری ختمو تعلق ختمو نو محترم فرمای دارنګي سوق اوږي والدا خوراک ورکا سوکتگی هغه باندې وبو اس کا بیا فرمای کدا نشي کولی نو بیا د خو کارونو حکم کوو د بدو کارونو نه منع کوه دا نو کارونو نشي کولی د خو کارونو حکم کوو د بدو کارونو نه منع کوه بیا د الله حبیب په اخر کې ارشاد فرمایو فإن لم تطيق ذلك کدام نشي کولی فكف لسانك نو بیا د خپل جبا کنټرول کې وساده الا من خیر د خیر نه علاوه د خو خبرو نه علاوه باقی د خپل جبا په کنټرول کې وساده من صمت نجا چاته خاموشي اختیار کړه څوک چې خاموش پاتې شو دی کامیاب دی محترم فرمایي او ذل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مشکات شریف دا حدیث ذکر کړی دی چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خدمت کې حاضر شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو کته چې خپل جبه په دې دو ګوتو کې نیولې د راکاږي دا جبه راکاږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته او فرمایل چې مکوا غفر الله لك الله توبخي دا سمکوا الله تا استا بخشش کی دا جب مرا کاګه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو عجیب خبره ذکر کړه فرمای د دې د وجنا ز بعض وخت کې د هلاکت زینو ته داخليږم دا جب ما هلاک کی دخلین داسي الفاظ روزي چې د هلاکت سبب ګرځي ځکه امام غزالی رحمه الله ذکر کوي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ با په خله کې کانی اچول د دې لپاره چې زه د خپل جبې لا سزا ورکوم چې زما په خله کې کانی دا به فضول خبره نه کوي دا به غیبت نه کوي دا به چغلی نه کوي او دا کانی به د جبې لپاره یو د سزا سبب ګرځي موتا خپل ځان ته سوچو کو چې 2 قدم اخلو نو غیبت کو چغلی کو اچھا بد وایو په جواب باندې د ناشکرۍ الفاظ راولو تنبیه الغافلین کی یو عجیب واقعا فقیه ابو الحیث سمرقندی رحمه الله ذکر کړی فرمای حضرت لقمان حکیم دا الله رب ته فقاهت پویا حکمت ته الله رب ته ورکړو او خيارو یو زمونږ د دور خياري مونږ خيار هغه چاته وایو چې کوم ډیر دروغ وي په خوري طریقې وي چې چاته پته ونه لګي دا دروغ وي هغه لیډر زمونږ وخت دی چې کوم دروغ وي خو چاته پته نه لګي دا دروغ وي خو ایک نمبر دروغ وي داسې نوجوان مونږ ویل دا ډیر خيار دا ډیر چالاک دی هغه بچیم د مور بلار خوخي ښا چې کوم خګن کبي خو د لاسو د جبې صفایي دا سیوي دي ته مونږ خيار وایو
او خيار محترمو هغه کسي چې رښتیا وي کارونه سمي چاله دوکه نه ور کوي او دو خيارتوب کارونه کوي نو محترمو لقمان حکیم رحمه الله وېدته چې الله رب دا کوم حکمت ورکړي دي وړومبه واقعا ده یو عجیب واقعا ذکر کړي ودنه جړومبه واقعا د حکمت صادره شوې ده ودی لومبه یو حبشو غلامو د خپل آقا چیلې ورکړه چې دا واله او دا علالکا او په دې چیلې کې کومه قیمتي د غوهي پټي دی هغه مونږ لراوړه نو هغه لاړ چیلې علال کې واپس دو اندامونه تیراوړل یو سره جبه و پلاس کې یو سره زړه و پلاس کې غلام نه د پوس کې چې د الله نه یک بخته په دې ساروي کې خو ډېر قیمتي نور اندامونه می نور بوټیم به قیمتي خلک پتونان خوخی خپې خوخی ها دغه رنګي مازغه خوخی او تا به ګیله جبر راوړو جبر شي او ورکوټ زړه دی په دې کې بلګ دا بس خوخی هغه ته وی چې قیمتي شیز هغه زړه او جبر چې دا سمي دا باقی دا زړه د ټول بدن بادشاہ دی حدیث مبارک کې راځي د بدن یو د غوښ یو ټوټه داسې ده چې هغه سم شو ټول بدن به سم شي که هغه سم شو د بدن د باقی ټول بدن به سم شي الا وهي القلب د الله حبیب فرمای خبردار هغه زړه دی چې زړه سم شو باقی اندام به صحیح لاس به صحیح کار کوي سترګې به صحیح لیدل کوي غوږونه به صحیح اوریدل کوي ژبه به صحیح وینا کوي هر یو اندام به صحیح چلیږي او چې کله زړه خرابو بیا به سترګې ښه ټیک ټاکي خو کار بروان کوي بعضې وخت کې سترګې کار هم پرېږدي بویې چشمې لګولي 5 نمبر چشمې لګولي خو بیا هم پې ارامېتوب ګوري ولې زړه ګنده دی زړه خراب دی یو ورځ مې کتل مشر بابا و چې چشمې لګولې وې 5 نمبر 6 نمبر چشمې لګولي او لګیا دی ریسلینګ ګوري هغه هم د زنانو ریسلینګ ولې دا زړه ګنده شوی دی چې ته په دې عمر کې چې خپې د قبر ته ښکته دي په دې کې ته د الله دومره لوی نافرمانی کې سترګې کار پوره نه کوي چشمې کړه داسې سم یو کړي کته کې یو کړي بره کوي چې صحیح لیدلوږي محترم عارض مې دا کو چې لقمان حکیم وته وی چې صاحب دا زړه او دا جبه 1 نمبر چیز دی په بدن کې جبه صحیح ده موږ پښتانه وایو په سمه جبه باندې ټول دنیا خوړې شي او په خراب جواب باندې خپل کور کې روټه نشو خوړلې محترم بیا وته یو سورې بعد بیا ولې چيلي ورکوي دا حلال کا خراب ټوټي دي د غوخي بوټي دي هغه ته راوړه بیا جبر راوړه او زړې راوړه هغه ته دا دې چلو کو وی ګوره چې کله جبه خراب وي باقي ټول بدن خراب دی او چې کله زړه خراب دی باقي ټول بدن خراب دی دا بیکار دی ټول نه دی بیکار اندام بګی دا دو دی چې کله خرابي نو عرض مې دا کوم محترمو چې دوه سيزونو ډېر اهتمام پکار دی چې دا صحیح استعمال شي نو لقمان حکیم رحم مولانا یو کس تپوس کوي چې صاحب تا د دومره لوی مقام ملاو دی څومره لوی مقام ملاو دی الله رب العزت په قران مجید کې ذکر فرمایلی دی او یو پورا سورت لقمان د لقمان حکیم رحمه الله په نوم باندې منسوب دی محترمو دا څومره لوی مقام دی نو محترمو دا غن چا د پوسو کو دا دومره لوی مقام دومره عزت دومره حکمت دا مرتبه دا ته پسه ملاو شو هغه عجیب خبره کوي محترمو فرمای صدق الحدیث د رښتیاو د وجنه زه دروغ نه ویم رښتیا ویم دویم و اداء الامانه او د
امانت د ادا کولو په وجه باندې ما سره څوک امانت کی دي امانت کې خیانت نه کومه ګوره چا څوک چې سره خبرې وکي راز ته وې دام ګوره امانت دی محترم بیا فرمایي وترکی ما لا یعنینی دریم سیزه دا چې ما لا یعنی خبرې پرې خو دي فضول خبرې بے مقصد خبرې پرې خو دي ادي وجه نه ماته د دوی لوی مقام ملاو دی او د لقمان حکیم رحمه الله قول دی فرمای الصمت حکمت خاموشی لوی حکمت دی خاموشی شی دی لوی حکمت دی وقلیل فاعله خو دې خاموشي والا خلک ډېر لږ ملاویږي په کار دادي چې انسان خپل ځان د خپل کور پورې محدود کی د ضرورت نه زیات بار ته نه وځي او خپل جبا په خپل کنټرول کې اوساتي محترم خو پکېږم زما اوستا بے مقصد د کور نه بار وتلم بے مقصد دي او د خلکو سره ناستم بے مقصد ده او بیا خبرم بے مقصد دي چې مونږ کینو د مسلمان په دې جواب باندې غیبت کو په دې عمل کې په خوا به خلکو وي زنانه صرف مبتلا دي اوس نارینه زیات مبتلا دي زنانه بیا هم سم مصروفیات دي بدل شوي دي اوس نارینه په دې غیبت کې چغلې کې په دې کې زیات مبتلا دي د بل سپکا خپل درانه د یو په سر خبرې د بل په سر خبرې د یو لیډر بد وایا او د بل لیډر خوایا په الله قسم د خرم د دې خبرونو ځانو باسه دا مونږ چې څومره د جبې ګناهونه عام شو ادي د وجه نه ګوره لوی لوی عذابونه راځي محترم خصوصا د دې خپل لیډرانو یو سړی په کومه پارټي کې دی د کومه پارټي ښکاری هغه پوه خپل کار پوه خو د بل د لیډر بد موایا بل پسې خبرې مکوا د بل سپکاوي مکوا یو سړی د هرې پارټي دی ته د هغه لیډر نوجوانان دا مصیبت دی کې زیات مبتلا دي په ظلم په دروغ دا پسې پوت شیر کوي د دا وکړو ابل یو کس تاسو یې پیژنئ نوجوان یو کس چنده ورکړې ده د جیب روالي چنده کیږي چا هغه ویډیو ریوس کړی ده نو دا هغه چندې نه لاس رالی او په خپل جیب کې اچوي وی دا د غلا کړی ده چندې پیسې والی له خدای مسلمانه 500 خلکو ته ګوري نو دا سیاسي اختلاف دې حد ته ورسېده چې موږ به خلکو سپکاوي کوو د خلکو به بیا دروغ وایو اختلاف سیاسي په خپل ځای ته چا مخالفي سیاسي په خپل ځای اختلاف ساته خو ادب احترام دا وګوره په ځل کې خامخایي د چا بس پکاوي نه کې چا به ذاتیات بالکل نه ټارګټ کې خصوصا د یو کس سر د یوي شاده ورپسې باډي لګولي د جنې باډي لګولي زنانا علماء کرام پسې دا مصیبت زیات مونږ شروع دی ها علماء پسې ځکه پټکی ته نه ګورو ګیره ته نه ګورو مونږه داغه نیکو اعمال ته نه ګورو بس یو ورکوټو نه اختلاف مو سره دی داغه د وجه نه مونږ دومره د یو غټ عالم بیزتی وګو اختلاف په خپل ځای بهشکه ساته و سره دا نه هم ساده به ته بزان له پارټي به د غخکاری الله دې دغه سره چې ته په خوشاله الله دې تر په آخرت کې و سره مرګري وساته مونږ اعتراض نشته خو قدر احترام پکار دی د چا سپکاوي نه دی پکار د چا بې ادبي نه ده پکار او دا دې شیز دی جبې او دې بې ادبي او دې شیز موږ ډېر لوی نقصان ناکړ دا سیاسي اختلاف د ډېر پخوانه را روانو خو دا بې ادبي په دې لنډ وخت کې تا ما ته ولیدله دا بې ادبي ختمه کو اختلاف دا اول نه و ای به هم او بیا به می چې کومې نن یو ځای دي د دوی اختلاف شته دا چې کومې نن ځان لدی د دوی اختلاف شته دا هم سباره یو ځای کېدی شي دا سیاسي میدان دی دې کې هر څه راتلی شي خو اختلاف په خپل ځای او د یو بل ادب احترام به کوو د یو بل سپکاوي به نه کوو د یو بل ناقدري به نه کوو الله رب تاسو ته ژبې د حفاظت توفیق را نصیب کړي د حیا جون د عزت جون د الله رب تاسو ټول ته را نصیب کړي